د فضل الرحمن یو کس لګېدلی دی په ایمان خان پسې ډېر باس کړی دی. تاسو راځئ ستاسو سره دا ویډیو شریکه کوم یار، او د ایمان خان د کس ولې څه جواب ورکړی دی. نو تاسو راځئ زموږ سره چې دا کومه د کس ولې څنګه جواب ورکړی دی، او د کس په ایمان خان پسې هغه څه ویلي چې دا کس ډېر غوسه شوی دی او ډېر په غوسه کې وله د یو شان جواب ورکړی. تاسو سره ویډیوګانې شریک کومه، دا یو کلیپ دی، دا ضرور وګورئ او دا ویډیو را سره مخکې نور ملګرو سره هم شیر کړئ. که څوک د فضل الرحمن پارټۍ والا یو، که څوک عمران خان پارټۍ والا یي، دواړه له اول نه مکمل دا ویډیو وګورئ او بیا د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. راځئ ویډیو طرف ته ځو، ویډیو را سره وګورئ چې د فضل الرحمن پارټۍ والا کس چې دی څه ویلي او د عمران خان پارټۍ والا د کس والا څه جواب ورکړی دی. راځئ ویډیو طرف ته ځو، ویډیو وګورئ او په کمنټ کې خپل رائے ضرور راکړئ. ما په عمران یو څو اشعار لیکلي، ما په کردار ما په گفتار لیکلي، کوي نامه د یهودو ایجنټ دا خو موږ نه ډاکټر اسرار لیکلي. حکیم سعید په سن 96 کې دا په خپل کتاب کې په بار بار لیکلي چې د کشمیر سودا کوي د وطن ځمکه خرڅي، نو خامخا به ایمانون سره غدار لیکلي او ټولې وعدې د دې قوم سره دروغ کړي وي، ځکه کپتان ته ما ډوزمار لیکلي. دا ما ناصر د یو احمق په حقله په دې شعرونو خپل اظهار لیکلي. او یو دوه شعره نور چې هغه 3.5 ډیمونه هغه ونیسه شوي، توشخانې هغه ګړی هغه بالپې نیسه شوي، د دې نه مخکې نوکرای نه ذوالفقار ایستی و، خانداني دی په غلا کې ورله پلار ایستی و، د سلایۍ په یو مشین باندې ایربونه جوړ کړل، علي مابا چې څه بلا عمارتونه جوړ کړل. دا د عمران د غغلا درته غلا نه ښکاري، کنه ړاندې چې په سترګو درته دا نه ښکاري. غر لکه د سمې برابر نه وي، هر پتنګ د شمې برابر نه وي، ګیره بې سینې نه لاندې شوي وي، ذهن بې د ډمې برابر نه وي. یارې که اغیارې ته ښی که مردارې ته غاپې عمران خان پسې دا پته دې نه لګي، نو ځکه مزېدارې ته خو اوس مزې کوه، ښکلې خلکتي شولې لاړې جنتي شولې، تا چې دا کنځل وکړو څومره غټ غازي شولې. یا دې د خوله او د مازغه چې نه وای، یا دې چې ښځه او واړه چې نه وای، یا دې د غلو خوراک نه کولی، یا دې په مخ باندې ویښته چې نه وای، کیدای شي خوله یې درته بند کړي وای، که درته ناست خلک ړانده چې نه وای. نه په کلام نه په اسلام نه په پښتو تړلې، دا بعضې خلکو ته بیخي ځانونه بد نه ښکاري، کله په ما پسې خبرې کوي، کله په تا پسې خبرې کوي، کور کې به ښځه لکه خر ډبوي، بار به باچا پسې خبرې کوي. کتله ویډیو مکمل کتلی، زمونږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. انشاءالله موږ به یو داسې ویډیوګانې راوړو د معاشرې د ښه والي